روایت دی له حامد لفاف رحمت الله علیه مبارک نه مبارک فرمایي چې د باره یو کس رالیدله او هغه سړي ورته ویلې چې ما ته لږ وصیت وکړه. دا مبارک ورته وصیت کوي، ورته فرمایي وایي ته وګرځوه د دین خپل لره یو غلاف، څرنګه چې غلاف وي د مصحف دپاره، څرنګه چې غلاف د قرآن دپاره وي. د قرآن غلاف څه دی؟ د پاسه چې کوم په قرآن د مشان باندې مونږ تاسو کومه کپړه هغې باندې اچولي وي د پاره د حفاظت، نو دغه د قرآن غلاف دی چې په دې سره د قرآن د مشان د دوړي نه د نورو څه نه محفوظ وي. دا معرف ورته فرمایي چې ته وګرځوه خپل دین دپاره یو غلاف، لکه څرنګه چې د قرآن عظیم الشان دپاره غلاف وي. هغه سائل سوال کوونکی تپوس کوي چې غلاف د دین څه څیز دی؟ غلاف د قرآن خو صحیح ده، دا خو کپړه ده، د قرآن عظیم الشان نه به مونږه کپړه ته وکړو، خو د دین څه غلاف دی؟ نو دا مبارک جواب ورکوي چې د دین غلاف هغه پرېښودل د فضول خبرو دي، چې ته فضول خبرې پرېږدې، دا د دین اسلام لپاره څه دی؟ غلاف دی. خو مګر صرف هغه خبرې کوي چې د هغې نه لابودي وي، یعنې ضروري خبرې کول، نور باقي کلام پرېښودل. دویم نمبر پرېښودل د دنیا دی، خو صرف دومره پورې دنیا ګټل چې هغه ضرورت مطابق وي، ستا پکې په هغې سره ګزران کېږي، زندګي دې پې تېرېږي. نوره دنیا ته به ته شاکې دا به نه کې چې ته دنیا جمع کې. دریم نمبر د خلکو د مجالسو، د ډېرو خلکو د مجالسو نه به ځان هم ساتي. نو بیا اصل زهد دا به بیا ته حاصل شي، او نور باقی اصل زهد چې کوم دی هغه په دې کې دی چې ته ځان وساتې د محارمو نه، یعنې کوم څیزونه چې رب العزال حرام کړي دي، که هغه لوی وي او که واړه وي، یعنې که لوی ګناهونه وي او که واړه ګناهونه وي، دې ټولو نه ځان وساتې، نو بیا به تا ته هغه زهد او تقوا دا حاصل شي. او بل چې رب العزال څه فرض کړي دي، کوم څیزونه یې فرض کړي دي، یعنې مونږ شو، روژه شوه، زکات شو، دا هر یو څیز ته چې کوم دی په خپل ټایم سره ادا کې، که هغه کم وي او که زیات وي، نو دا چې په خپل ټایم سره ادا کېږي، نو لحاظه بیا به دغه اصل زهد او تقوا دا ده چې ته ځان د محارمو نه ساتې، او چې کوم رب العزال څه فرض کړي دي هغه ته په خپل ټایم